اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبدئ الخلق اللہ شروع کړی د مخلوق خپل ثم یعیده بیا به د وفات نه پس بیا را ژوندي کی ثم الیه ترجعون بیا به الله ته مخامخ کیدلی ویوم تقوم الساعة کله چې قیامت قائم شي یبلس المجرمون مایوس بشي مجرمان ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء نبید آغی پا شرکانانو کی سوک شفاعت کون کی وکانو بشرکائهم کافرین او دغ خدایان بے پا شرک گنلو باندے هم منکری ویوم تقوم الساعة کلچ قیامت قائم شی یوم ایزن پا دکر ازبانی با یتفرقون خلق ڈلی ڈلی شی فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسحاق کسان چی ایمان یروڑ دے انیک اعمال کئی فهم فی روضة یخبرون اغیب پا خصوصی زینو کی چی اکرام بے کولیشی واما الذين كفروا وكذبوا بآیاتنا او حاق کسان چی کافران شوی دیو دروغی گڑل احکامات زمنگ پا دنیا کی ولقاء الآخرة او ملاقات دا آخرت هم درو گنو فاولئک فی العذاب مخضرون ایب عذاب تحاضر کریشی فسبحان اللہ ہین تمسون و ہین تصبحون پس دا اللہ پاک یاد کوئے خاص کر پا وقت ماخام کے و پا وقت سبا کی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دا دغا اللہ سنا صفت تی پاسمانون و اوزمکا کی وَعَشِيًّا وَحِينَ تُزْهِرُون او پا وقت ماخام کے و پا وقت مسپخین کی یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی دکا اللہ را اباسی جوندے دا مڑینا و مڑی دا جوندینا ویوحی الارض بعد موتها او جوندے کا ازمکا فس دا بنجروالینا وکذالک تخرجون دغا رنگ بتاسو دا قبرنو بیارا پاسی اللہ پاک پس تاغینا چی دا صورت پا اوائلو کی اللہ پاک دا صورت مضمون بیان کو چې د مسلمانانو تسلی ده او مسلمانانو ته په خپل ایمان باندې د کلکېدو یقین ورکول دي او د هغې انعام دی الله پاک د خپل ذات او د خپل قدرت دلایل وړاندې کوي الله پاک وی انسانه الله یبدئ الخلق ثم یعیده الله بدا کړی ده الله ابتدا کړی ده اللہ شروع کړی ده د مخلوق خپل یعنی د شروع نه مقصد څه دی بتدریج دا مخلوق سیوا کوي داسې نه کوي چې بس یک دم چې کم دی نو بس دنیا یې آباده کړه او یک دم پکې آبادي راله نه ابدا ویلی شي دا د بدا نه دی بدا ویلی شي په رو رو باندې بتدریج لږ یو انسان شو دوه شو درې شو دغه شانته چې کم دی نو پلار شو نیکه شو ور نیکه شو په دې طریقه باندې الله پاک وایي بتدریج ما دا کار روان کړی دی په دې کې انسان له دا تعلیم کول دي چې ته کم یو کار وکړې نو هر یو کار ته په ترتیب سره کوه بتدریج یې کوه په کار کې تلوار مه کوه ځکه چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وایي تلوار دا د شیطان کار دی شیطان تلوار وکړه نو هغه تر اوسه پورې په هغې باندې لعنتي دی او ملامته دی پې نو تلوار به نه کې الاول نه به ورته منصوبه جوړی الله پاک کن په یکون ذات دی د هغې نه باوجود الله پاک وایي ما په رو رو دا مخلوق پیدا کړه ثم یعیده بیا هلته کې چې کوم دی نو چې دوباره را پاسولو کې وي نو رو رو نه وي ثم یعیده بیا به را پاسو بیا به یعنی مقصد داری بیا په یو ځای را پاسو مدا نه چې نن مې یو قبر اوس پردو سبا مې اوس پردو نن مې یو بر اعظم کولو که سبا نه الله وایي د قیامت پر چې شپېلې وولی شي یعیدو بس په یو ځای باندې به ټول را پاسي بیا پکې لږ لږ نشته ثم الیه ترجعون بیا د ټولو الله پاک ته مخامخ کیدل دي نو چې کله الله ته مخامخ شي نو الله وایي څه به کېږي ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون نو چې کله دا خلق مخامخ شي نو په دغه ورځ باندې به مجرمان ډېر نا امیده شي دا ملبس چې کوم دی نو دا ویلی شي مایوسه ته دا ابلیس هم د ملبس نه دی ابلیس هم مایوسه دی د الله پاک د بخنې نه او د الله پاک د رحم نه الله پاک وایي دا کافران چې کوم دی دی به مایوسه شي چې کوم سړي کلمه نه ویلي چې کوم کلمه ګو دی هغه به هېڅ چرې نه مایوسه کېږي ځکه چې دا په ذهن کې به یوه خبره پرته وي چې کلمه دی ویلې د اخري ځای د جنت دی او یو انسان که ډېر زیات وکړېږي ډېر زیات په تکلیف کې شي خو چې راحت ورته کله میلو شي د هغه تکلیفونه ټول هېر شي
بیا هغه ته خپل تکلیف نه یاد که هر څومره بیماري یې تېره کړي خو چې صحت میلو شي بس سړی بیا په هغه صحت باندې شکر وباسي دا بیا چاته نه زوتی چې داسې بیمار وم داسې بیمار وم بس بیا الله پاک رحم وکړو نو مسلمان له چې کم دی نو هغه له الله پاک وایي لا تقنطوا من رحمت الله ته مه مایوسه کېږه مسلمان له مایوسي نشته مسلمان صرف د قانون د خلاف ورزۍ په وجه باندې به ده ته سزاګانې میلاویږي اخري ځای به یې جنتي الله وایي مایوسه به څوک مجرمان او مجرمان څوک دي چې چا کلمه نه ده ویلې ولې الله پاک د هغې تفسیر په خپله باندې کوي موږ ته سیاق و سباق نه معلوم شي چې مقصد ته نه کافر دی الله وایي ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء د هغوی په شریکانانو کې به څوک شفارسي د هغوی نه دا اختیار به نه دا طاقت به نه وکانو بشرکائهم کافرین بلکې هغوی به په خپله باندې د شراکت نه انکاري وایي زموږ یې کله عبادت کړی دی چا به ته ویلي دي موږ خو نه یو خبر عیسی علیه السلام ته به الله وایي عیسی علیه السلام تا به ته ویلي وایي خدای پاکه زه خو ستا بنده یم زه په خپله باندې ستا عبادت کوم نو ما دې ته کله ویلي دي فرشتې به انکاري شي بنامې سیز ما سوا د الله نه به هر یو انکاري شي چې زمونږ چا عبادت کړی دی هغوی به وایي مونږ خو په خپله د الله عبادت کوو ویوم تقوم الساعة یومئذ یتفرقون او کله چې ورځ د قیامت شي دا ټول خلق به متفرق شي جدا جدا به شي پس کې هم په ګناه کې هم په نیکۍ کې چې کوم یو سړي ګناه کړې ده د ګنهګارو ډلې به هم جدا شي د مونځ نه دی کړی د روژه نه دی نیسلی د حج نه دی کړی د زکات نه دی ورکړی د صدقه نه ده کړی د ډاکه کړې ده د غلا کړې ده د زنا کړې ده د هر یو کس به جدا جدا ډلي او چې کوم دغه دي دا نیکان دي د هغوی به هم ډلي بھائی دا سخي دی دا حاجي دی دا امیر صاحب دی دا استاجي دی دا چې کوم دی نو سخاوتي سړی دی دا په د الله پاک په مخلوقاتو باندې رحم سیوا کړی دی انساني حقوقو خیال زیات ساتلی دی الله وایي په ټولو کې به درجه دي د چا چې عمل څومره ښکلي دومره به د هغه درجه هغه اوچته وي الله پاک به د هغې مطابق ځکه چې الله پاک منصف ذات دی او هر یو کس سره به د هغه په کار کې که هغه ګناه او کړي کې په هغې کې به سره انصاف کوي فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات پس هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک اعمال هم کوي دا ولا شرط دی فهم فی روضة یخبرون روضو ویلی شي دا باغیچې ته هغوی به د جنت په باغیچو کې یخبرون خوشحاله به نو مفسرین د دې درې معنی کوي خوشحاله به خوشحالولی به شي په باغیچو کې به په ښکلي ځایونو کې به خوشحالولی به شي بل د دې به اکرام کیږي د دې سره به الله پاک احسانات کی دي چې کوم عمل کړي د هغې نه به په سیوا الله پاک آرام او راحت راولي واما الذین کفروا وکذبوا او هغه کسان چې کافران شوي دي او هغوی دروغ ګڼلي دي بآیاتنا احکامات زمونږ ولقاء الآخرة او ملاقات د آخرت زمونږ احکامات څخه دروغ ګڼلي چې د قیامت غم ورسره نه و فاولئک فی العذاب محضرون هغوی به عذاب ته حاضر کړي شي الله پاک وایي د هغوی دپاره خو سیده ساده عذاب دی ولې د دې خلکو تعلق چې کوم دی هغه د الله والا خلکو سره ډېر پاتې شوی نه دی ځکه به دي چې کوم دی نو عذاب ته را حاضر کړي شي دی د الله پاک د احکامات دروغ ځکه ګڼلي دي دی تېنه انکار په دې وجه کړی دی چې دی که کلمه ویلیم دا نو د کلمې هغه دغه چې کوم دی اغستنې د کلمې هغه وضاحت او د کلمې هغه اداب په هغې باندې یې ځان نه دی پویه کړی او په دې باندې بنده هله هغې پوهېږي چې د دې چېرته د عالم سره تعلق راغلی وي د الله د یو نیک بنده د یو امیر صاحب حاجي صاحب سره تعلق راغلی وي دغه شانتې د دې چې کوم دی نو د هغه خلکو سره تعلق راغلی وي چې څوک دغه ځای ته تلو یعنې دې مدرسو ته تلو دې مدرسو کې ټایم پاس کو هغوی سره یې څه لږ ډېر تعلق راغلی وي یا جومات ته راغلی وي په جومات کې د نیکانو خلکو سره ناست وي نو دوی به ځان له د آخرت تیاري کړې وي د ابواللیث سمرقندي صاحب یو ډېره ښکله غونته لطیفه یو ښکله غونته خبره په خپل کتاب کې کړې ده د دې مثال یې ورکړی دی چېرې د دې درې واړو یو بل سره تعلق څنګه راځي د مدرسې د عالم طالب او د عوامو دا د یو بل دپاره لازم ملزوم دي دی چې کله یو بل سره ټچ وي نو پس د هغې نه به د آخرت کار رواني وی یو بادشاه او د هغه لور وه او هغې باندې درې کسان مین او هغه درې کسان دنیایي لحاظ سره ښه پوره حسن سره هم پوره علم سره هم پوره وی بادشاه اریانو چېره په دې کې زه څنګه فیصله وکړم
نو هغه لور ته یې الوي چېره دغه شانتې 3 کسان دي 3 واړه رشته غواړي او 3 واړه چې کوم دی نو هغه بالکل د سره تیر دي او 3 واړه په لیاقت کې یو شان دي څه ورسره وکړم نو هغې ورته وی چې زما یو شرط ورته کېده چې په دې کې هر یو کس داسې یو څیز ما له راوړو د 1 لاک روپۍ پوره نه کم او نه سیوا خو چې د هغې نه اعلی څیز بل نی نو بس چې کوم یو زما خوښ شو په هغه څیزونو کې بس هغه سره به زه رشته وکړم بس یو بادشاه ورته وی چې بھائی ټیک ده 3 واړه کسان چې کوم دی نو زما د لور د طرف نه دا شرط دی چې هغې له یو داسې څیز راوړی چې هغه په دنیا کې بل چا سره نی په دنیا کې هغه یکتای د ټولو نه ښکلي خو قیمت یې ګورې 1 لاک روپۍ نه کم یې نه زیاتي چې د کم یو هغه د هغې خوښ شو بس هغې سره به رشته وکړي بس وی 3 واړه ووتو یو چې کوم دی نو هغه بازار کې ګرځي د هغه زمانې چې هر څنګه بازار دی هغې کې ګرځي یو سړی دی هغه شیشه خرڅوي او هغه وایي چې دا داسې شیشه ده چې په دې کې ته څوک لیدل غواړې نو چې ورته وګورې تا ته به اکه بنده را حاضر شي بس چې څوک پکې لیدل غواړي او په دې کې موجودي دې ته به په خپله باندې پته لګي دا د دې چې کوم دی نو یو خاص اهمیت دی او ورته وي دا په څو ده ورته وي په 1 لاک بس اوله 1 لاک ورکړې وي دا راکړه دا ور ټولو نه ناشنا څیز دی چې ته پکې څه غواړې یا پکې ته لیدې شي هغه دویم ګرځي نو هغه ته به بازار کې هلیکاپټر میلاو شو یا ورته وي چې دې څه کار کوي وي شیره دې چې کوم دی نو ستا چې څه ضرورت وي که نه دې بغیر د کنډې کپرې او د روغې روانې لارې نه دې به تا په سکندونو کې به دې تا ځای ته رسوي وی هغه وي شیره دا به د بادشاه د لور ډېر په کار راشي په څو دی په 1 لاک دی بس وی هغه واغست هغه یو کس ګرځي چېره زه وله څه والم ده چې کوم څیزونه وه خو دي واغسته وایي په بازار کې یو کس دی هغه دوایي خرڅوي هغه ورته وایي چې یو کس بالکل داسې چې په تختۍ لاسا پکې یې صرف نور ختمي او د دې نه وله یو ساس کې په خوله کې وکړي بس به نیغ راپسي بس وی هغه وایي چې د دې نه خواړه ښکلي څیز بل شته نه په څو دی په 1 لاک دی بس وی هغه ورته وایي چې راکړه ماله 3 واړو کسانو څیزونه واغسته را یو ځای شو چې وځو واپس نو هغه یو ورته وایي چې یاره ته بادشاه د لور حالت وګوره چې هغه په څه حالت کې را دې وخت کې کوم ځای ته ورپسې ورشو وایي چې هغه شیشه وکته نو بس د بادشاه لور چې کوم دی نو بس هغه بېهوشه پرته ده بس اخري ټایم یې دی ته وایي دا څه چلو شو موږ پې دومره تاوان وکړو اوس به څنګه ځو بل ته وایي ستا هلیکاپټر به کله په کار راځي بس هغه ورته وایي بس دی چې زه بس هلیکاپټر کې زه راورسېدم بس کېناسته راورسېدو هغه ته وایي یاره ما خو دله دومره معلومات وکړو چې بایي په دې حالت کې را ما راورسولې بل ته وایي اوس ته خپل کار وکړه بس وایي چې هغه وله هغه ساس کې چې کوم دی نو خوله کې وکړو یا نیغه راپاسېده دکه مثال دا هغې مثال ورکړی دی لکه څنګه چې دا 3 واړه یو بل سره لازم ملزوم وو که یو به کې هم کمېده کار خرابېدو دکه شانتې دا مدرسه دا طالب او دا عوام دا یو بل سره لازم ملزوم دي مدرسه شته طالب پکې نشته نو څه به کې پي مدرسه شته طالب هم شته خو تعاون نشته عوام ورسره دلچسپي نه ساتي نو مدرسه به څنګه چلي پیر صاحب به خپله خانقاه چلی خو چې پیر صاحب سره کله د عوامو مدد خوي که نه استاد جي به خپله مدرسه چلی خو چې عوام ورسره مدد کوي او چې عوام مدد کوي خو چې استاد جي په مدرسه کې موجود دی نو پس د هغې نه چې کله دا 3 واړه څیزونه یو بل سره لازم ملزوم دي چې کله طالب هم موجود دی چې هغه علم حاصلوي تعاون هم موجود دی چې عوام دي او مدرسه هم حاضره ده چې هغې کې استاد جي ناست دی نو پس د هغې نه بعد د دین هغه کار چلیږي په دې کې چې یو کار هم نیمګړي نو ټول کارونه به نیمګړي پاتې کېږي نو چې عوام کله هغه علماو ته رانږدې شي او علما هم چې کوم دی هغه د عوامو د هغې همدردي او اکثر علما چې کوم د عوامو همدردي نو هغې به خبر شي د څه نه به خبر شي د آخرت د آرام و راحت نه به خبر شي د دنیا ژوند خو چې هر څنګه دی تېرېدو واله دی الله پاک وایي په سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون پس تاسو د الله پاک ثنا صفت وکړئ حین تمسون په وخت د ماښامي کې و حین تصبحون په وخت د سبا کې وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا و حین تظهرون او ام د دکه الله حمد و ثنا دي ګورئ په اسمان کې او په ځمکه کې وعشیا په وخت د ماسخوتن کې و حین تظهرون او په وخت د
ماسپخین کې. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه تاسو شو چې قرآن کې چې ته 15 منځونه ثابت دي هغه ته دا آیات وي وته وی د دین ثابت دي. دلته کې الله پاک چې کوم دینو په دې کې ویل دي حين تمسون و حين تصبحون. تمسون کې چې کوم دینو په هغه کې ماښام او ماسخوتن راغی او تصبحون کې سبا راغی او عشی کې چې کوم دینو په هغه کې ماسخوتن راغی او تظهرون ظهر چې کوم دینو ماسپخین راغی. او بعضی وی چې نه دی تمسون کې چې کوم دینو په دې کې ماسخوتن او ماښام دواړه رالو او په دې عشی کې چې کوم دینو په دې کې ماسپخین دا دې کې مازیګر راغی. ځکه چې دا مازیګر چې کوم دینو دا یو داسې ټایم دی چې دا نه ورځ ده او نه شپه ده بلکې نږدې ده ورته. نو دا 15 واړه منځونه د دې ځای نه ثابت دي. یخرج الحي من المیت و یخرج المیت من الحي. هغه یو داسې ذات دی چې انقلابات کوي چې هغه انقلابي څوک نشي کولی. راوباسي ژوندي لره من المیت د مړي نه. ژوندی د مړي د څنګه راوباسي د کافر نه خو ښکلی مسلمان پیدا کی او د یو جټ انپړه نه خو ښکلی عالم پیدا کی. ویخرج المیت من الحی. راوباسي مړی د ژوندي نه د مسلمان نه کافر پیدا کی او د عالم نه یو بدماش او یو فضول انسان پیدا کی. دا د هغه ذات کارونه دي. ویحیی الارض بعد موتها. هم هغه ژوندی کوي ځمکه پس د بنجروالي د هغې نه بنجره شي هېڅ هم نه کوي جاړي بوټي هم نه راخېجوي هغه پې بارانونه وورئ او ښه ښکلې فصلونه کوي. وکذلک تخرجون. انسانه دکه مثال ستام دی دا قبرونه چې تا باندې دا منونه ټنونه خوره دا انبار دا به دنه لرې کړي او تا به بیا راپاسئ او حساب کتاب به د سره کوي. نو دا دروغ مه ګڼه د دې دپاره ځان تیار ساته. بسم الله الرحمن الرحیم. الله یبدئ الخلق ثم یعیده. الله اول پیدا کوونکی د مخلوق دوباره به د مرګ نه پس بیا پیدا کی. ثم الیه ترجعون. بیا دې الله ته مخامخ کیدل دي. ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون. کله چې قیامت قایم شي نا امید بشي مجرمان. ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء. د دې به هیڅوک یو شریکانان هم د دې به شریک نه چې شفاعت یې وکړي. وکانو بشرکائهم کافرین. بلکې هغوی به د دې د شراکت نه انکاري. ویوم تقوم الساعة یومئذ یتفرقون. کله چې قیامت قایم شي ټول خلک به ډلې ډلې شي. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی روضة یخبرون. پس هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک اعمال کوي هغوی به په باغچو کې د جنت او خوشحالیږي به. واما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. او هغه کسان چې کافران شوي دي او دروغ ګڼي احکامات زمونږ ولقاء الآخرت او د قیامت نه انکاري دي. فاولئک فی العذاب محضرون. دی به عذاب ته حاضر کړي شي. فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون. پس د الله ثنا صفت کوي تاسو یعنی منځ کوي الله ته په وخت د ماښام او د سبا کې. وله الحمد فی السماوات والارض. د دغې الله ذکر و اذکار دي او حمد ثنا د په اسمانونو او ځمکو کې. وعشیا و حین تظهرون. په ماسخوتن کې او په وخت د ماسپښین کې. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. روباسي ژوندی د مړي نه او مړي د ژوندي نه. ویحیی الارض بعد موتها. او زرخیزه کوي بنجره ځمکه. وکذلک تخرجون. دغه شان دی به تاسو د قبرونو نه راپاسئ.